ګرانو اوریدونکو کم آیات کریمه چې ما ستاسو مخې ته تلاوت کړ د دې په تناظر کې زه دوه درې خبرې کول غواړم. د دې خبرو اصل موضوع هغه واقعات دي کوم چې څو ورځې مخکې په سند کې شوي دي او ټول د هغې نه خبر دي چې هوټل کې جګړه وشوه او یو کس پای کې مطلب دا دی چې هلاک کړی شو. نو دا جګړه څه وارې دی بنیاد څه و په دې کې په حق باندې څوک و په باطل باندې څوک و دا فیصله خو موږ دې ځای نه شو کولی او د دې فیصلې دا طریقه وهم نه کومه چې هلته کې کوم صورتحال پیش راغلی دی د دې صحیح طریقه خو دا وه چې دا معامله عدالت ته تللی وی پولیس ته تللی وی او د قانون په رڼا کې هغې تحقیق شوی وی او تحقیق نه وروسته چې کوم ظالم وی نو هغه له د ظلم سزا ورکړی شوی وی چې کوم مظلوم وی هغه سره مدد کړی شوی وی خو داسې ونه شو بلکې اپنی مدد آپ کے تحت خپل طرف نه فیصله وکړی شو او په هغې باندې اقدامات وکړی شو او په هغې کې یو کس چې کوم دی هغه فوت شو او د هغې نه وروسته بیا فسادات شروع شو او دا فسادات داسې دي چې دا خورېږي ورځ په ورځ باندې او په دې کې یو قوم جان مال عزت هر څه ته خطره ده او دغه شان د بل قوم خطره ده. ناظرین دا څه حالات چې شروع شو دا واقعات چې وشو د دې شاته چې کوم اصل جذبات دي په هغې باندې موږ لږه خبره کول غواړو او د اسلام په رڼا کې کتل غواړو چې دا جذبات د یو مسلمان دپاره لایق دي قابل قبول دي. یو مسلمان د دې جذباتو سره هغه مسلمان پاتې کېدی شي د هغه مرګ په اسلام باندې راتلی شي. داسې جذباتو لاندې جنګ کول څوک وجل خپل ځان ته نقصان رسول بل ته نقصان رسول دا په کومه کټګرۍ کې راځي دا په کفر کې راځي که په اسلام کې راځي او په دې حوالې سره د اسلام تعلیمات زموږ دپاره څه دي. ناظرینو دا څه چې وشو د شاته چې کم اصل جذبات دي هغې ته په عربۍ کې عصبیت او تعصب ویلی کېږي. عصبیت مطلب دا دی چې ستا یو پارټي یو قومي یو ګروپي هغه که حق خبره وکړي هم تر هغه سره ملګری او که ناحقه خبره وکړي هم تر هغې سره ملګری. د خپل پارټۍ او د خپل ګروپ او خپل قوم ناحقه خبره منل او په هغې کې د هغو سره ملګرتیا کول او د بل قوم حق خبره رد کول او په هغې کې د هغو دښمني کول مخالفت کول دې ته تعصب ویلی کېږي. تعصب صرف دا نه دی چې یو کس د خپل قوم سره محبت لري د خپل قوم د ترقۍ لپاره کوشش کوي او د خپل قوم د فلاح و بهبود لپاره هغه اقدامات کوي د هغې لپاره سوچ لري دا د تعصب سوچ نه دی دا څه ګناه نه ده بلکې دا ښه کار دی او په حدیثو کې د دې ډېر فضیلت راغلی دی بلکې یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې یو کس چې هغه په خپل قوم باندې په یو کس باندې په چا باندې ظلم کېږي او هغه د هغه ظلم دفاع وکړي داسې کس دپاره د جنت بشارت دی او دا ډېر ښه کوشش دی چې دی وکړي. او په حدیث کې دا الفاظ هم ورسره راغلي چې په دې شرط باندې چې دی د حدودو نه تجاوز ونه کړي او هغه کم چې د مظلوم دفاع او د مظلوم حمایت دی هغه په ظلم کې بدل نه کړي چې بل طرف نه ظلم شروع نه کړي. نو صرف د ظلم دفاع کول دا هم تعصب نه دی د خپل قوم سره مینه محبت کول دا هم تعصب نه دی. تعصب دا دی چې د خپل سړي د خپل قوم د خپل ګروپ که حق خبرې که ناحقې نو هغو سره ملګرتیا کول او د بل سړي خبره بهرحال رد کول که هغه حق او که ناحقې نو دې ته تعصب ویلی کېږي او دا یو ګناه کبیره ده دا یو روحاني بیماري ده یو سماجي بیماري ده یو معاشرتي بیماري ده. د دې بیماري نقصانات انسان ته خپل ذاتي طور هم رسیږي د هغه کاروبار ته هم رسیږي د هغه نسل اولاد ته هم رسیږي د هغه پوره قوم ته رسیږي د هغه پوره ملک ته رسیږي او د دې داسې یو ناسور دی چې هغه صرف د دنیا نقصان سړي له نه ورکوي بلکې د آخرت نقصانات هم په انسان باندې په کامله طریقه باندې راځي. دا داسې یو بیماري ده چې د دې سره ډېرې بیمارۍ نه تړل شوي دي او ټولې بیمارۍ نه داسې دي چې هغه ګناه کبیره یعنې د غټو غټو ګناهونو سره تعلق لري چې هغه د انسان د هلاکت ذریعه ده. ناظرینو دا چې کوم جذبات پیدا کېږي د دې جذباتو شاته چې کوم اصل فلسفه هغه فلسفه سره نه غلطه ده. قرآن او حدیث هغه فلسفه رد کړې ده. کوم آیات چې ستاسو مخې ته ما تلاوت کړه په دې آیت کې ډېر په وضاحت سره الله تعالی دا خبره فرمایلې ده چې ای خلکو تاسو ما د یو نارینه او یو زنانه نه پیدا کړي وئ یعنې حضرت آدم او حضرت حوا
او دین لاندې چې به کم غټ غټ قومونه جوړ شوي دي او به پای کې واړه قومونه جوړ شوي دي، نو د غټو قومونو د وړو قومونو د قبایلو د نسبتونو مقصد چې کم دی واضح او یو وقصه مقصد دی او هغه دا چې لتعارفو چې تاسو یو بل وپېژنئ او د یو بل په پېژندګلنه کې تاسو ته څه مشکلات رانه شي. نو دا د انسانانو د پېژندګلنې دپاره الله تعالی دا قومونه او دا نسبتونه رالیږلي دي. د دین علاوه کړ دینه څوک یو بل مقصد رالی چې دا قوم د دې وجه نه چې دا قوم دی نو دا په بل قوم باندې څه فضیلت لري. مثلا پښتون د دې وجه نه چې پښتون دی نو دا په سندي معنی یا په بلوچي معنی یا په بل یو قوم باندې څه برتري او څه فضیلت لري، یا سندیر سندیوالي د وجه نه هغه په پښتون باندې څه فضیلت لري. نو دا تصور دا خلاف اسلام دی او خلاف حقیقت دی، د اس حقیقت نشته. د حجۃ الوداع چې کوم خطبه نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی و، دغه شان فتح مکه کې چې کوم خطبه ارشاد فرمایلی و، نو هغه د انساني حقوقو د پاره یو واضح چارټر او یو واضح بیانیه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت مسلمه ته ورکړی ده او پای کې ډېر په وضاحت سره دا خبره کړې ده چې نه عربي له په عجمي باندې څه فضیلت حاصل دی، نه عجمي له په عربي فضیلت حاصل دی، نه سور له په سپین، نه سپین له په سور، نه تور له په سپین. مطلب د رنگ په لحاظ سره د قوم په لحاظ سره هیڅ فضیلت یو انسان ته په بل انسان باندې حاصل نه دی. فضیلت چې کم دی د الله په دربار کې او په حقیقت کې په حقیقي پیمانو کې چې کوم فضیلت دی هغه پر قومونو په نسبتونو کې نشته دی. هغه د الله تعالی سره په محبت او د الله تعالی سره په تقوا او د الله تعالی نه په یره کې او په دین باندې په عمل کولو کې په دې کې چې څومره څوک مخکې عمر هغه د فضیلت والا دی. بلال حبشي ته موږ وګورو چې هغه یو غلام و، د رنګ نه کمزوري حیثیت والا و، د نسب نه یو کمزوري حیثیت والا و، خو هغه الله تعالی داسې یو فضیلت ورکړه چې فتح مکه په موقع کې د اذان چې کله د ورکولو موقع راله چې د اسلام یو نمایه علامت ته شاعر اسلام دی ته ویل کېږي، نو د هغې لپاره نبی علیہ السلام کم یو عربي، کم یو خوبصورته، کم یو غټ نسب والا کس منتخب نه کړ بلکې حضرت بلال حبشي منتخب کړ. او کوم خلکو چې په دې باندې اعتراض وکړو کفارو، یو کافر وویل چې زما پلار خو ډېر ښه چې په هغه زمانه کې مړ چې دا حالت یې ونه لیدل، نورو پسې نور څه وویل، بد الفاظ یې وویل. نو په دغه تناظر کې د آیت کریمه چې کوم ما تلاوت کې نازل شوی دی، نو د آیت د شان نزول نه بالکل واضح ده چې انسان د ذات پات په حواله سره، د وینې په حواله سره، د یو قوم او نسب او د نسبت په حواله سره داسې فضیلت په بل مان نه لري. او که یو سړی د دې وجې نه ځان په بل باندې د برتره ثابتوي، د فضیلت والا ثابتوي، غټ ثابتوي چې زما قوم د ده نه ښه دی، نو دا د اسلام تصور نه دی، دا اسلامي عقیده نه ده، دا اسلامي خیال نه دی، دا غیر اسلامي دی، جاهلي دی او کفریه خیال دی. ناظرینو په کار دار چې د کفریه خیالاتو نه موږ ځان بچ کړو، لکه څنګه چې د کفریه عقایدو نه موږ خپل ځان محفوظ ساتو، د کفریه باقي اعمالو نه ځان محفوظ ساتو، بوتانو ته سجدې نه کو، نور چې کوم کفریه اعمال دی هغه نه کو. نو دغه شان د کفریه احساسات او تصورات چې کوم دي دا موږ له پرېښودل پکار دي، که نه د دې نتایج چې کوم دي هغه انتهایی خطرناک دي، او څنګه چې ما عرض کړه چې هغه د یو فرد پورې تر حده پورې نه دي، هغه پوره ملک ته رسېدی شي. د دې نتایج داسې خطرناک دي چې مطلب په یو تار کې مرغلري او هغه تار وشلولی شي، نو هغه مرغلري ټولې لاړې شي، ختم شي. نو دغه شانه د ملک بقا او استحکام چې کم دی او د چې کم وجود دی هغه ته داسې خطر لري د تصورات او احساساتو نه. او وخت په وخت باندې زموږ پر عمل کې دا حالات مخې ته راځي، یو وړه غونته واقعه وشي، دغه واقعې حل په دې طریقه باندې نه وي، هغې له د قومیت رنګ ورکړلی شي او بیا دواړه طرف ته په هغې باندې مختګ وشي او فسادات شروع شي، املاکو ته نقصان ورسیږي، نور جانونه او نفسونه پکې ضایع شي، انسانان بې ګناه قتل شي، او د هغه وړې مسلې نه ډېره غټه مسله جوړه شي. د اور یو وړوکی غونته انګاري، د هغې نه یو غټ اور جوړ شي، نو دا اور موږ خپله ځان ته جوړو، او دا د دې کفري جذباتو له وجې نه موږ کې دا اور او دا چې کوم فسادات دي دا حالات مخې ته راځي، او د شیطان په لار باندې موږ روان یو، او خپل ځان ته نقصان رسو، خپل قوم ته نقصان رسو، او بالاخر پوره امت مسلمه ته دې نقصان رسیږي. ناظرینو دا چې کوم جذبات دي دا غیر اسلامي دي، او د دې جذباتو لاندې چې یو سړی اقدامات کې کوشش کوي، نو په احادیثو کې ډېر واضح احکام او وعیدونه یېرنې د هغه لپاره راغلي دي. نبی علیہ السلام یو واضح ارشاد دی، ابو داود، نسائی، تمام د احادیثو کتابونو کې هغه روایت راغلی دی، صحیح روایت دی. نبی علیہ السلام فرمایي
چې زما د امت نه هغه کس شمار نه دی، زما په امت کې هغه کس نه دی شامل کوم چې د قومي یا هر قسمه تعصب چې گروه بندي او جته بندي او مطلب قوم پرستی دې طرف ته خلک راغواړي، تاسو یو تحریک چلی چې په دې باندې خلک را جمع کړي، په خلکو کې جذبات پیدا کړي، خلک پر نعره باندې راغونډ کړي، نو داسې نعرې لګولو والا، داسې جذباتو پیدا کولو والا خلک زما په امت کې شامل نه دي، هغه مسلمانان نه دي. دغه شان هغه کسان مسلمانان نه دي کوم چې د جذباتو لاندې جنگیږي د یو بل سره او د یو بل د جان او مال د نقصان ذریعہ ګرځيږي، او هغه قسم زما د امت نن دی کوم چې بلې جذباتو کې مړ شي او ختم شي. فقهای کرامو لیکل دي چې داسې کس باندې به جنازه هم نه کېږي کوم چې د قومي جذباتو خالص د قومي جذباتو لاندې چې کوم دی هغه جنګېدلی او هغه مړ شوی، نو په داسې کس باندې به جنازه هم نه کېږي، ځکه چې داسې کس د دې قابل نه دی چې هغه ته مسلمان وویلی شي او په هغه باندې د اسلامي چې کوم یو شعار دی جنازه دا په هغه باندې ادا کړی شي. دومره قابل نفرت دی دا کس، مطلب دا دی په ژوند کې هم قابل نفرت دی او مرګ نه وروسته هم قابل نفرت دی. دا کوم چې فرقونه په من کې الله تعالی راوستي دي، د رنګ فرق دی، د ژبې فرق دی، دې ته الله تعالی خپل د قدرت علامت ویلی دی چې د زما د قدرت او زما د طاقت او زما د خلاقۍ او زما د پیدایش ته الله تعالی چې کوم قدرت دی شیانو د پیدا کولو، دا د هغې واضح علامت دی او د هغې د وسعت او د هغې د کلاوالي او د هغې د پیلاوالي چې کوم دی یو نمونه ده. نو په کار دا چې د الله تعالی د قدرت چې کومه کرشمه ده په دې باندې موږ الله ته رسایي حاصله کړو، نه په ځای دی چې په دې د قدرت په کرشمه باندې د ژبې او د رنګ په اختلاف باندې موږ د یو بل دشمنان جوړ شو. دا دومره منفي جذبات دي چې دا یو ګناه کې سړی نه اخته کوي، په دې کې د بل سړي سره بغض او حسد دا یو ګناه په سړي کې راځي چې ډېره سنګینه ګناه ده، او داسې ګناه ده چې چا سره بغض او حسد دي، که هغه یو قوم سره یې کړي او فرد سره، کوم چې مغفرت اوقات چې په هغې کې الله تعالی خپل بندیان معاف کوي، نو په هغه اوقاتو کې داسې کس مغفرت نه کېږي. نو تعصب سره حسد او بغض تړلی شی دی، دې سره د بل چا جان او مال ته نقصان دا تړلی شی دی، دا یو ځان له ګناه کبیره ده. په دې کې بل سړي توهین کول، تحقیر کول، هغه ذلیله کول، هغه په بدو الفاظو یادول، دا د سره یو تړلی لازم ملزوم شی دی، دا ځان له یو ګناه کبیره ده. که بل سړی قتل کړي هغه ځان له یو ګناه کبیره ده. د مشر کشر عزت په دې کې ختمیږي چې کله تعصب په زړه کې، نو بیا د هغه یو قوم کشر چې کوم دی هغه بل قوم د مشر عزت نه کوي، او د بل قوم مشر چې کوم دی هغه په کشر باندې شفقت نه کوي. دا هم یو غیر اسلامي رویه ده. نو بالکل د انسان نه یو درنده او حیوان جوړی، مطلب د انسانیت د دایرې نه بالکل خارج شي، د انسانیت د دایرې نه هم سړی خارج شي، د اسلام د دایرې نه هم خارج شي، نو پاتې نور څه شو؟ مطلب دا دی. نو په کار دا چې داسې معاملات چې کله وشي، نو په هغې کې د یو قوم نوم اخیستل او په قوم باندې صرف په دې وجه ودرېدل چې دا زما قوم دی، دا یو غلطه جذبه ده، یو غلطه نظریه ده. په داسې موقع کې همیشه د تحقیقاتو حواله ورکول پکار دي، او د حق سره ملګرتیا پکار ده، او د ناحق سره او د ظلم سره دشمنی پکار ده، او د هغه لار نیوله پکار ده. لار نیوکه چې څومره په هغې کې سړی مخې ته لاړ شي، او که په هغې کې هغه مړ هم شي هغه به شهید دی. نو په کار دا چې په دې کې ظالم او مظلوم ته وکتلی شي، او د ظالم لاس ونیولی شي، او د مظلوم حمایت اختیار کړی شي، او د خپل قوم په طرف باندې او په جنبه باندې او په ډله باندې ودرېدل، اگر چې هغه په هر قسم موقف کې که هغه حق او که ناحق دې ته عصبیت ویلی کېږي، او دا یو ګناه کبیره ده. داسې انسان نه لمونځ قبلیږي، نه روژې قبلیږي، او چې کله مړ شي په مردار مرګ باندې مړ دی. نو په کار دا چې دا چې کوم حرکات کېږي د ملک شروع دي او کوم تحریکونه شروع دي، نو موږ د دې نه ځان بچ کړو، او په دې کې کوشش وکړو چې نور خلک په دې حقایقو باندې پوه کړو، او دې چې کوم موږ ته قومي طور باندې، ملکي طور باندې کوم نقصانات دي، په هغې باندې ځان هم پوه کړو، او نور خلک هم چې کوم دی په هغې پوه کړو، هغو ذهن سازي وکړو، د غلطه ذهن سازۍ نه ځان وساتو. دا داسې موقع چې په دې کې یو وړه جمله چې کوم دی هغه ډېر غټ غټ کار کوي. داسې فتنې چې په هغې کې وسله چلول دومره نقصان نه کوي لکه غلطه خوله چلول او غلطه ژبه چلول چې څومره نقصان کوي. نو الله تعالی دې موږ د داسې نحوست نه او د منفي جذباتو نه وساتي، او الله تعالی دې موږ وګرځي چې د حق سات ورکړو، د حق ملګرتیا وکړو، او د ناحق او ظلم نه بایکاټ وکړو، که هغه هر چېرته او که هر څوک یې کوي. او دا چې کوم د عصبیت او تعصب نارې دي،
دا که په هره مطلب طبقه کې تعصب صرف لسانی او د ژبې تعصب نه دی، نسلي تعصب هم دی، مذهبي تعصب هم دی، ډلهیز تعصب هم دی، د پارټۍ تعصب هم دی. دا ټول تعصبونه په دې کې راځي چې زه د دې پارټۍ یم نو زه به بهرحال د دې حمایت کوم که د هر څه موقف اختیار کړي. نو دا ټول عصبیتونه او تعصبونه چې کوم دي دا په اسلام کې حرام دي، ناجایز دي. او د دې جذباتو والا کس چې کوم دی هغه نه په اسلامي دایره کې پاتې کېدی شي او نه د انسانیت په دایره کې پاتې کېږي، نه د هغه ژوند د اسلام ژوند دی او نه د هغه مرګ د اسلام مرګ دی. الله تعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com